الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون صدقت يا رب العالمين. الله رب العزت په آیات مبارکه کې فرمایي اولئک الذین دا هغه کسان دي نتقبلوا چې من قبلو عنهم د دیونه احسن هغه نیک عمل ما عملو کوم چې دوی وکړي. مخکې ذکر وشو د یو بنده یا الله رب العزت وایي چې ما حکم کړی د انسانانو ته چې د مور او پلار سره ښه سلوک کوي. بیا دا غ ذکر وشو چې دغه بنده بیا دعا غواړي چې رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلى والدی. خدایا پاکه ته چې دې مال توفیق راکا چې زه ستا شکر ادا کم چې تا انعام کړی دی او احسان کړی په ما باندې او زما په مور او پلار باندې. بل وان اعمل صالحا ترضاه چې زه عمل وکم د نیکۍ چې ته پې خوشحال شي او ما کې دا او زما دپاره دا صلاحیت پیدا کړي زما په اولاد کې انی تبت الیک او زه څه کوم زه توبه وباسم تا ته خدایه او زه یم د تابعدارو نه یا د مؤمنانو نه. نو نن الله رب العزت د آیات مبارکه کې فرمایي چې کم کسان دغه نیک عمل کوي دعا کوي د مور او پلار خدمت کوي یا څه نور چې دي نو دا خیر ښېګړې کارونه کوي نو الله رب العزت فرمایي نتقبل عنهم من قبلو د دیونه احسن هغه نیک عمل هغه غوره عمل ما عملو کم چې دوی کړی دی چې کم عمل یې کړی که دغه دعا یې کړی دا خیر ښېګړې کار یې کړی دی خدمت یې کړی دی. الله رب العزت فرمایي چې دا من قبلو ونتجاوز و معاف کوو عن سیئاتهم د ګناهونو د دیونه. نو انسان دی که دنه چېرته ګناه شوي نو دا نیکۍ چې دي دا ګناهونه خپله خورئ دا ختموي دا ګناهونه ختموي. سړی اودس وکړي دې سره اودس چرند همدې سره واړه ګناهونه دا ریجېږي په لاسو کومه ګناه شوي لاس وینځي هغه ورېجېږي دغه شان د سترګو دغه شان د غوږونو دغه شان د خولې. خو چې کله غټ ګناهونه کم وي د دې بیا انسان له الله د توبې توفیق ورکوي او توبه وباسي. الله یې توفیق راکړي. نو الله رب العزت فرمایي ونتجاوز و معاف کوو عن سیئاتهم د ګناهونو د دیونه فی اصحاب الجنت. نو چې کم کس د ګناه نه پاک شي نتیجه به سره وځي. نو الله رب العزت فرمایي دا به د جنت والو ملګرو کې وي یعنی په جنت کې به وي. الله دې را نصیب کړي. وعد الصدق الله رب العزت فرمایي دا رښتونې وعده ده. د دروغجنو خلکو وعده نه ده چې نه نیکۍ سبا یې ماته کړي نه دا وعده د چا ده د الله رب العزت وعده ده او د الله وعده دا رښتونې وعده وي. د الله وعده دا رښتونې وعده وي. نو د دې وجه الله رب العزت فرمایي وعد الصدق او رښتونې وعده الذي هغه دا رښتونې وعده ده الذي هغه کانو چې ودي یوعدون چې د دوی سره کولی شي. دا جنت چې دي ته ملو شي دا په څه سره ملو شي دا هغه رښتونې وعده ده چې د دوی سره کولی شوه هغه ده چې د دوی سره دا وعده کولی شي یا دې سره دغه وعده به کولی شي د هغې په سبب باندې ورته دا جنت ملو شو. الله دې موږ ته هم را نصیب کړي. اولئک الذین دا هغه کسان دي نتقبلو چې قبلو عنهم د دیونه احسن هغه نیک عمل ما عملو کوم چې دوی کړی دی ونتجاوز و معاف کوو عن سیئاتهم د ګناهونو د دیونه فی اصحاب الجنت په جنت کې به وي یا په صاحبانو د جنت کې یعنی جنت کې به وي. وعد الصدق دا رښتونې وعده ده الذي هغه کانو چې ودا یوعدون چې د دوی سره کولی شي دا دوی سره چې څه کولی شي دا هغه وعده ده یا دوی سره چې دا کومه وعده کېږي نو دا څه شی ده دا رښتونې وعده ده. الله رب العزت راله د جنت والا اعمال را نصیب کړي.